نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب، مسواک چې کم دی دا پاکون کې دی د خولې دپاره، ومرضاة للرب او دا راضي کون کې دی د رب دپاره. مسواک کول دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سنتونه یو طریقه ده، د سنتونه یو سنت دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هر طریقه کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده. دغه طریقونه یو طریقه دا مسواک هم دی. مسواک د دې ډیر زیاتې فایدې دي. د ټولو نه لوی پیدا یې، د ټولو نه غټه پیدا یې هغه دا ده چې انسان ته په آخر وخت کې دا کلمه د شهادت نصیب کیږي. انسان آخر خاتمه دا بالایمانی. شیخ زکریا رحمه الله دا 70 پیدې هغه ذکر کړي. هغه کې لیکلي چې د ټولو نه لویه پیدا دا د انسان آخر خاتمه بالایمان شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو کس په داسې چې دوزخ ته به جنت ته به دومره نږدې چې د جنت او د دې کس په منځ کې به یوه ولیش فاصله، مطلب دومره لږه فاصله به چې دا جنت ته ورداخلیږي، خو لیکن آخره خاتمه به خراب شي او دغه یوه ولیش چې دا جنت ته پاتې دا به د دوزخ ته رابدل شي، دا به دوزخ ته ولیږي. بل به داسې کس چې دا دې کس او د دوزخ په منځ کې به یوه ولیش فاصله، خو یو نیک عمل به وکړي، د دغه نیک عمل په وجه باندې به دا جنت ته. دې وجې نه نو شیخ زکریا رحمه الله ذکر کړي چې مسواک کم یو انسان کوي آخره خاتمه به بالایمان سره ګرځي. بله لوی فایده دا د پیغمبر علیه السلام فرمایي السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب. مسواک دا خولې لره پاکونکی دی او رب لره رضا کوونکی دی چې الله راضي شي، رب راضي شي. نو بیا کې پاتې څه دي؟ دې وجې نه مسواک کول دا سنت طریقه ده. 4 شیونه داسې دي چې دا د تمامو پیغمبرانو علیهم الصلاة والتسلیمات د هغوی سنت دي. یو په هغوی کې مسواک هم دی. مسواک دا د تمامو پیغمبرانو. بله پیدا داره چې کم یو انسان د خولې نه خو بدبوزي، نو دې لره پکار دی چې خامخا مسواک کوي. دغه رنګ یو کس معده خراب ته، هغې لره هم پکار دی چې مسواک کوي. دغه رنګې غاښونه د یو کس خراب دي، نو هغې لره مسواک ډېر ضروري دی. او د بله پیدا دا ده چې کله انسان اودس وکړي او په دغه اودس کې دی مسواک ومږي او په دې باندې مونځ وکړه، نو دا مونځ 8 درجې بهتره دی د هغه مونځ نه چې کوم مونځ یې کلی او هغه اودس یې کلی او هغه دپاره یې بیا مسواک نه کلی. نو گویا کې د اودس والا مو دا کوم چې اودس یې کلی مسواک یې پکې کلی بیا په دې مونځ وکړه، نو د مسواک والا مونځ چې کوم دی دا د بغیر مسواک والا مونځ نه 8 درجې 8 چنده بهتره دی. دې وجې نه مسواک په هر یو انسان باندې لازم او ضروري دی چې دا به مسواک کوي. دې وجې نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سنت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کاوه، صحابه به کاوه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه ده. دغه رنګې بله پیدا داره چې دا انسان سره ورسره او دا اکسیډنټ وکړي، نو د اعضا چې کوم دي اډوکې دا به نه ماتېږي، دا به بچ پاتې کېږي. اگر چې پوټ د هغې وشلېږي غوښه، خو اډوکې به د دې د وجې نه لازم او ضروري دی. اوس مسواک به څومره، مسواک به کې څنګه، مسواک د نیولو طریقه څنګه ده. نو د مسواک دپاره دا دغه چې مسواک به یوه ولیش دی، مطلب د دې ځای نه راواله د دې ځای پورې به دا به یوه ولیش مسواک وي. بله خبره دا چې د ګوتې منګې به پیړي. بله خبره دا چې په نیولو طریقه دا چې دا 3 ګوتې به پرې پاسه وروړي، دا 2 ګوتې به چې لاندې کړي، داسې به یې نیسي. داسې دا یې طریقه در نیولو. دغه رنګې
کې به څنګه نو کولو طریقه دا ده چې لاوله به دا ځای داسې درې پیره وکړې بیا دا طرف دی بیا دا دی او بیا دا دی داسې هم شي کولی او داسې هم شي کولی مطلب داسې هم شي او داسې هم شي دواړه طریقې پکې شته دغه رنګې دا طریقه هم پکې شته اوس یو کس دی هغه سره دومره مسواک دی چې مثال طرف یوه ګوته پیڼ نه دی یوه ولیش نه دی دغه رنګې ټیم ورسره نشته چې په دې طریقه باندې وکړي نو که یوه ولیش پیڼ نه هم خیر دی خو یوه ولیش پکار دی که د ګوتې باندې پیڼ مسواک نه هم خیر دی خو د دغو نه پکار دی اعلی او غوره دغو نه دی دغه رنګې یو کس په دې طریقه وکړي نو دا طریقه بهتره ده خو مثال طرف یو کس جلتي نو که بیا هر څنګه وکړو بیا جایز ده دغه رنګې که کم یو کس فصیح او بلیغ نه د ژبې په دې سر پسې راکاږي یا د ژبې په دې منځ پسې راکاږي او چې د بل یو کس دی هغه بلغم دی نو که هغې په دې تالو پسې داسې لاندې نه راکاږي نو هغه له الټۍ ورځي دې سره بلغم الټۍ کوي دې چې د دنیا او د آخرت پیدې دی پکې دې وجې نه ما تعالی مسواک ضروري او لازم دی